اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. زما نوم هومیوپیتیک ډاکټر طارق محمود دی او دې وخت کې نن د محمود هومیوپیتیک کلینیک د پیج نه چې کوم دی نو موږ یو ځل بیا آنلاین یو او د جمعې په ورځ باندې 2:30 بجې زموږ د لایو د راتلو ټایم وي. تیرې جمعه چې کوم دا د څه مصروفیاتو په بنا باندې او د کلینیک د اکټیویټیز په بنا باندې چې کوم دی نو موږ آنلاین نو راغلي، لہذا چې کوم دی نن موږ آنلاین یو او په مختلفو بیمارو باندې په دې پروګرام کې زموږ ډسکشن کیږي. بیا ستاسو چې کوم دی نو کامنټس وي، تاسو دا مختلف بیمارو باره کې تپوس کوئ، موږ دله د هغې جواب درکوو. ټیک شو جی؟ نو ټول هغه ملګري چې فرست ټایم باندې آنلاین کیږي زه ورسره خپل تعارف کوم. زما نوم هومیوپیتیک ډاکټر طارق محمود دی او تعلق زما د رسالپور KPK سره دی. محمود هومیوپیتیک کلینیک په نوم باندې زه د تیر 2 کالو راځي پریکټس کوم. رسالپور کې زما کلینیک دی او محمود هومیوپیتیک کلینیک په نوم باندې زمونږ دا پیج هم دی. مې بي چې تاسو دا پیج په لومبۍ پیره ګورئ، تاسو دا پیج لایک کړئ. په دې باندې مختلف قسمه پروګرامونه مونږ کوو او د مختلفو بیمارو باره کې چې کوم دی نو تاسو سره ډسکشن کوو. صحیح ده؟ نن چې د کوم بیماری باره کې مونږ ډسکشن کوو یو ډېر عام بیماری ده او مونږ ته مختلفو ملګرو چې کوم دی کومنټس کړي او واتساپ یې کړی وي چې تاسو په دې باندې لږ ډسکشن وکړئ. هغه بیماری چې کوم ده نو هغه د سر درد. ټیک ده؟ د سر درد خو یو داسې بیماری ده چې دا په خپله دا بیماری نه ده بلکې د دې په شا باندې بله بیماری وي. ټیک ده؟ علامت دی د یوې بیماری. نو د سر درد چې دی نو دا په روټین کې چې کوم دی د ډیرو خلکو ته د سر د درد تکلیف وي، خو د سر درد د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې کیدی شي. لکه د بلډ پریشر په وجه باندې هم د سر درد کیدی شي، د ټمپریچر په وجه باندې هم د سر درد کیدی شي، د معدې د خرابتیا په وجه باندې هم د سر درد کیدی شي. دغه شانته کې چې کوم دی نو د وینې د کمی نه هم کیدی شي او د خوب د کمی نه هم کیدی شي. یو بیماری د هغې ته کانسټیپیشن وایي، یعنی قبض وایي. په هغې کې د انسان اخراج چې کوم دی په صحیح طریقه اسانۍ سره نه کیږي، د هغې په وجه باندې هم د سر درد کیدی شي. د سر درد وجوهات چې دي نو هغه ډېر زیات دي په روټین کې، خو د هر یو ایج مطابق چې کوم دی بیا د ایج مطابق جدا جدا د سر درد وي. لکه ګوره زمونږ ینګ ماشومان چې کوم سکولونو ته ځي سبق وایي او د هغې سبق سره چې د سکول نه واپس راشي نو د سر د درد شکایت کوي، وایي چې یاره په سر مې درد دی او بیا د سبق نه بیا ملاس دي. نو دغه خلک چې کوم دی دغه ماشومان چې کوم دی د وینې د کمی وي، په وجود کې وینه کمه وي، د بلډ ډیفیشنسي وي، په وجود کې څه خاص قسمه سالټس دي. څنګه چې د انسان په وجود کې مختلف قسمه سالټس وي، په هغې کې سوډیم کلورایډ لکه زموږ د خوردني مالګه چې کوم ده دا یو سالټ دی، کیلکیریا فلور کیلشیم فلورایډ، مختلف قسمه سالټس دي. نو چې کله د دغه سالټس کمی راشي نو دغه د سر درد راځي. نو په روټین کې دا ینګ ماشومان چې کوم دي کوم چې د 13 سال 14 سال 18 سال وي او سکول ته ځي راځي او د سکول نه راشي د هغې په سر باندې درد وي، بیا د نور کور کې د کار نه وي، یعنی سکول د کار سره یا د سبق لیکلو سره یا د قرآن مجید د لوستلو سره یا حفظ کولو سره د هغې سر درد راځي. نو د دې په وجود کې ډیفیشنسي وي، د وینې کمی وي، د هغې چې کوم دی د دې د سر درد وي. ټیک ده؟ نو د هغې تاسو چې د یو خپل یو هومیوپیتیک ډاکټر سره یا نږدې کوم تاسو ته ډاکټر وي د هغه سره دې مشوره وکړئ. دې کې د سر په درد کې ګوره جي عام طور موږ ګولیانې خورو، ټیبلټ خورو. د ټیبلټ سره وقتي آرام راځي، یعنی زموږ خلکو په اسانه زده کړي د سور کاغذ ګولۍ راوړه یا د شین کاغذ ګولۍ راوړه. د سور کاغذ د شین کاغذ ګولۍ موږ اچو، د هغې سره زموږ وقتي طور چې کوم دی نو آرام راشي، خو د هغې ګولۍ هغه ټایم چې دی یا 8 غنټې یا 6 غنټې وي، د هغې 6 غنټو 8 غنټو نه پس واپس بیا د سر درد راشي. یعنی ګولۍ خپل یوه نشه ده، 6 غنټې پس هغه کار پرېږدي او بیا هغه موږ ګولۍ خورو. نو د ګولۍ سره وقتي طور آرام راځي، خو هغه بیماری بالکل ختمیږي نه. نو زموږ په هومیوپیتیک کې داسې د دوايانې دي چې هغه
په وجود کې چې کوم هغه کم کمی دی، کومه ډیفیشنسي ده، کوم ماشوم ته یا یو ماشومې ته د سر درد راځي، د هغې په جسم کې د وینې یا په وجود کې د کیلشیم یا د کم یو شي ډیفیشنسي ده، هغه ډیفیشنسي چې کور شي نو په خپله سر درد د عمر ختم شي، بیا د سر د درد ګولۍ خوړلو ته ضرورت نه لګا. ټیک ده. نو یو د سر درد خدا شو چې کوم ماشومان دي او دی ته د سر درد د وینې د کمی نه راځي او د هغې سره بیا چې یعنې ویکنس دی، په وجود کې څه ډیفیشنسي ده، کم سالټس دي، بایوکیمیک سالټس دي، د هغې د کمی نه چې کوم د سر درد راځي، د هغې دپاره چې کوم دی نو بالکل دغه ماشومانو ته د سر درد ګولۍ ورکول نه دي پکار، بلکې د هغې چې کوم پراپر ټریټمنټ دی، په وجود کې د کم یو شي ډیفیشنسي ده، هغه ډیفیشنسي ورکول پکار دي، د هغې سره سر درد پرې ور ختم شي. ټیک ده. یو د سر درد د معدې د سخوالي نه راځي، دا په روټین کې عمر چې کوم د چایي اکثر د فیمیل ته چې کوم ماشومان پریګننسي دوران وي یا د پریګننسي نه پس د فیډینګ دوران وي، په دغه دوران کې داسې وشي چې د خېټه سخته شي د زنانو. ټیک ده. ښه د شوګر چې کوم مریضان دي زیاتتر چې د چا شوګر دی، د دې هم کانسټیپیشن وي، معدې سخته شي، نو دې ته هم د سر درد راځي. نو د سر د درد لپاره بس خلک د سر د درد بیا هغه خبره ده چې د سور کاغذ ګولۍ، د شین کاغذ ګولۍ خوري او د هغې سره وقتي طور د سر درد ته آرام راځي، خو هغه سر درد هغه مکمل ختمیږي نه، بلکې صرف د هغې ګولۍ سره د هغې هغه شواروز یا 2 شواروز یې ګزاره کیږي. نو د دغه دپاره ته زه وایم چې بالکل د سر د درد ګولۍ په مخه مه خورئ، که یو ورځ خوړلي، 2 ورځې خوړلي، خو انسان چې کوم دی هغه به پې آرام راولي. خو که د لانګ ټرم یو بیماري وي او هغه مسلسل چلیږي او د هغې دپاره د سر د درد ګولۍ مسلسل خوړلي، نو دا بالکل ګردو له، معدې له او د جسم نور ارګنز له کافي نقصان ورکوي. په دغه طرف کې تاسو د یو قابل هومیوپیتیک ډاکټر، زه تاسو دا نشم ویلی چې خامخا ما ته راشئ، تاسو د یو قابل هومیوپیتیک ډاکټر سره په دې باندې مشوره وکړئ، تاسو ته بالکل چې کوم دی د هغې علاماتو مطابق چې تاسو ته دوايانې درکړي، د معدې هغه کانسټیپیشن ختم شي، هغه سخوالی ختم شي، نو بالکل هغه سر درد ختمېدی شي. ټیک ده. بل یو سر درد راځي، هغه خاص کر هغې فیمیل ته چې کوم فیډینګ کوي، ماشومان ته پی ورکوي او 2 ماشومان یا 3 ماشومان یې وشي او ورسره هغې د یوټرس ویکنس یا کمزورتیا یا داسې وي چې یعنې د وینې کمی ورته او انفیکټډ وي، نو هغې ته د سر درد راځي، په هغې باندې د سر درد عادت شي او هغې بیا انجکشن یې لګوي، بس تن ورته ووهي، په هغه انجکشن باندې یو شواروز یا 2 د هغې ګزاره وشي او هغې سره چې کوم دی نو د هغه عادت یي، بس په ستنو باندې چلیږي. نو د دغې خلکو دپاره یو زه تاسو ته وایم چې ستنې مه وهئ، مسلسل ستنې وال چې کوم دی په بار ملکونو کې تاسو وګورئ نو انجکشن هغه مریض ته والي کېږي چې کوم په خولې باندې دوی نشي خوړی. ټیک ده. انجکشن د هغه چا دپاره راوتلی ده، دا ډریپ د هغه چا دپاره راوتلی چې څوک په خولې باندې دوی نشي خوړی. ټیک ده. چې کوم خلک په خولې دوی خوړی شي نو هغه انجکشنونه بالکل زموږ په دې فیسبوک پیج باندې ما بله ورځ د انجکشن باره کې د یوې ډاکټر صاحب پوره ډیټیل چې کوم دی تاسو سره شیر کړم دی چې د انجکشن نه کوشش وکړئ چې ځان وساتئ. کوم خلک چې په خولې دوی خوړی شي نو هغې ته د انجکشن والو ضرورت نشته. نو ډېر خلک داسې دي یا فیمیل چې دی په انجکشن عادت شي او بیا چې انجکشن نه والي نو دی د سر درد نه کنټرول کېږي. نو دې دپاره زه یو ګډ نیوز تاسو ته وایم، زموږ په هومیوپیتیک کې د دې یو 2 هفتې ټریټمنټ دی، 15 دن، 7 دن یو، 7 دن بل، او هغې کې مکمل چې کوم دی دا سر دا درد چې دی دا مکمل ختم شي. نو کوم خلک چې د سر په درد باندې اموختې سر درد ورته راځي، خاصو ته نیمسیرې وایي، د دغه خلکو د سر درد د نور د راختو سره ډیریږي، د نور د پریوتو سره کمیږي. ټیک ده. او ډیر خلک داسې دي چې نور ته وګوري نو د سر درد پې راځي، یا د استری کار سره یا د اور د کار سره هم پې د سر درد راځي. ټیک ده. نو دې دپاره چې کوم دی نو په هومیوپیتیک کې داسې دوا نشته، صرف د 2 هفتو یا 3 هفتو د خوراک سره فوریور هغه سر درد چې کوم دی نو ختم شي. بالکل په دې زه به دا ووایم چې مریضان خو عام راځي د تبې ټوخي مختلف قسمه، خو د سر د درد الحمدلله چې کم مریض هم راغلی او کرانیک د 10 کالو د 20 کالو د سر درد دي او زموږ هومیوپیتیک دوايانو ته ما ورکړي دي نو بالکل 100% هغه ټیک شوي دي. د یو څو ورځو د استعمال سره چې کوم دی هغه غوسه یا د دماغ بوج یا د سر درد هغه چې کوم دی نو مکمل ټیک شوي دي. صحیح دی جی. نو تاسو بالکل د سر درد لپاره دا علاج کولی شئ. یو د سر درد بیا داسې وي چې
کم ایجډ فیمیل دی یا میل دی ټیک ده چې عمر یې چې کم دی نو 40 پلس شي 45 یعنی 40 42 45 سال ته ورسي نو د دې بلډ پریشر سیوا کیږي یا په باډي کې چې کوم کولیسټرول یا ټرایګلیسرایډ سیوا شي د دې بی پی سیوا کېدل شروع شي د هغې سره هم د سر درد وي نو په دغه کې هم د سر د درد ګولۍ خوړلو سره خو آرام راځي خو د سر درد به هله ختمیږي چې کومه بی پی ده چې هغه کنټرول شي یعنی د هغې بی پی ټریټمنټ وشي علاج وشي نو بالکل د سر درد کنټرول کیږي او څه فیمیل فور 45 پلس چې کوم دي چې هغه دا کوم منسز راځي منتلی د دې ختم شي سانیاس ایج ته واوړي ایجډ شي نو په دغه کې چې کوم دی نو په دې سر تپ او ګرمي راځي او چړچړاپن پکې راځي نو د هغې په هومیوپیتیک کې ډېر زیات کامیاب داسې دوایانې شته چې مکمل هغه بیماری ختمېدی شي صحیح ده ستاسو چې کوم کومنټس دي تو زه درته انشاءالله به زه اوس د دې خبرې نه پس د هغې جواب هم در کوم ښه څو کوم ملګرو کمنټس کړي دي تاسو په کمنټس کې څه تپوس کول غواړئ نو بالکل کوئ تاسو زمونږ په واتساپ باندې یا زمونږ په سیل نمبر باندې کال هم کولی شئ په 0314 96 باندې که تاسو تپوس کوئ د څه بیمارۍ باره کې نو ستاسو موږ ډایرکټ کال هم اخیستی شو تاسو ته په هغې باندې جواب درکوی شو ښه زمونږ واتساپ او د سیل نمبر دی 0314 96 دا زمونږ موبایل نمبر دی ټیک ده ښه نو زه دا خبره کوم چې د سر درد دپاره د سر د درد ګولۍ خوړل نه دي پکار د سر د درد چې د څه د وجې نه دی زموږ په هومیوپیتیک کې په عامه انګریزي دوایانو کې بس دا دي چې ستا د سر درد دی د سر د درد انجکشن ووخه یا ګولۍ وخوره د هغې سره کویک ارام راشي خو د سر د درد زموږ په هومیوپیتیک کې دا فلسفي ده چې د سر درد د څه وجې نه دی د معدې د سخوالي نه دی د وینې د کمي نه دی د څه بل څه بیمارۍ نه دی نزلې زکام نه دی د بلډ پریشر نه دی چې د څه د وجې نه سر درد وي د هغې علاج پکار دی نو چې د هغې علاج وشي نو اټومیټیک د سر درد مکمل ختم شي زموږ په هومیوپیتیک کې د هغې ډېر زیات کامیاب علاج دی او تاسو د هغې علاج کولی شئ بالکل ستاسو مسله به حل شي زه اوس راځم کومنټس طرف ته که تاسو څوک هم څه تپوس کوئ نو په کومنټس کې باقاعده تاسو تپوس کوئ زه به درله کوشش کوم چې د هغې جواب درکړم ټیک ده څونه ملګري چې هم انلاین دي زموږ سره دې وخت کې او زموږ پروګرام ګوري نو ویلکم ورته وایم او تھینک یو سو مچ چې تاسو زموږ پروګرام ګورئ اوس په زو راځو تپوسونه لا ښه سر ډیپ وذ انفرټیلیټي دی وایي چې د انفرټیلیټي باره کې څه وایي نو انشاءالله داسې به وکړو چې راتلونکي پروګرام به زه د انفرټیلیټي باره کې په ډیټیل سره انفرټیلیټي یو ډېر لوی ټاپک دی چونکې دې وخت کې که زه انفرټیلیټي مینس چې د چا بچي نه کېږي صحیح ده نو دا یو ډېر مین او لوی ټاپک دی راتلونکي پروګرام کې به زه کوشش کوم چې په انفرټیلیټي باندې تاسو سره خبرې وکړم ښه ډاکټر صاحب زما هم د سر درد وي او زړه الټۍ غوندې راځي او نیو دوبۍ کې ډاکټر نشته ښه اخترزیب وایي چې زما هم د سر درد وي او الټۍ راځي نو تاسو ورورې داسې چلو کوئ چې زه به تاسو زموږ واتسپ نمبر یاد وساته 0314 96 زه به تاسو ته په دې باندې موږ سره رابطه وکړئ زه به د دوایانې ولیکم تاسو کو په دوبۍ کې میلاویږي نو هغه ځان له راواخلئ انشاءالله چې د سر درد به مو خدای پاک ټیک کړي که خیر وي ښه ډاکټر صاحب ښه زه ستا په دې د رحم چې دی یو ملګری دی د تپوس کوي خو زه پې پوهېږم نه ډاکټر صاحب ټینا کورس جوب ایټ خیلیه بہت ښه زه ستا په دې میسیجونو پوه نه شوم وروسته درته زه په کامنټس کې پوره ډیټیل جواب در کوم چې په کوم باندې زه پوه نه شوم ښه فدا ډیکسن ماشاءالله الحمدلله ډوینګ ګریټ جوب تھینک یو سو مچ فدا بھائی تاسو هم پروګرام خوښوئ हाँ साफी खटक हुई डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर मेरा पेट में अच्छे कड़े हैं बहुत गोलियां खाई हैं हाँ ठीक तरह د دې بره ته زه په کامنټس کې جواب درکما ان شاء الله تاسو هغه استعمال کې خدای پاک به مخ کې ښه او تاسو شوګر هم دی ها
سمن سهدار وی چې ډاکټر صاحب د مردانه کمزورتیا دوا راوسته وه نو صحیح ده د مونږ نمبر یادو ساته رورې دا خو دلته ته زه لایو اوس ویلی نه شم 0314961940 په دې باندې وکړه زه به درته پوره ډیټیل درکړم ښه سر زما مسله وي ښه دا یو کامنټس کې داسې کس وی احمد چې سر دا راته ووایه چې دا کوینټم انالایزر څنګه مشین دی ښه نو د کوینټم انالایزر مشین چې دی دا خو ما په خپله هم راغوښتی و ما چیک کړی دی خو دا فیک دی د دې بالکل ریزلټ نشته ډېر خلک نن سبا په دې اف ام باندې ریډیو باندې د دې باره کې بیان کوي چې راشئ ماله او داسې که نه خو زه به ورته دا ووایم چې دا یو مداریتوب دی کوینټم انالایزر که ټیک مشین وي نو دا په اسپتالونو کې ولې نه دی په لیډي ریډنګ اسپتال کې ولې نه دی یا په جنا او په نارت ویسټ او په دې کې دا ولې نه دی که نه که فرض که د 100 بیمارو پته لګوي او یو مشین ته په لاس کې داسې ونیسئ او هغه چې کوم دی نو په کمپیوټر کې ستا غونډ ریکارډ راځي نو چې دا دومره ښه مشین دی نو دا په حکومتي سطح باندې ریکګنایز ولې نه دی لکه ټیک ده چې ته کې یو هوموپیتیک ډاکټر ځان څه پیدا کړي او خلک پې دوکه کوي خلکو له دوکې ورکوي نو د دې هیڅ قسمه بله خبر دا ده چې هغې له خو ته ډیټا ورکړي چې دا میل دی دا فیمیل دی هغه تا ته بس ریکارډ درکړي بل د هغې هغه مشین هغه یو حصه که یو تن ونیسي دا بل تن ونیسي نو هم هغه تا له ریکارډ ریزلټ درکوي نو دا بالکل فیک سیز دی البته اکولایټ چې کوم دی هینډ پوینټر چې کوم یو پوینټ باندې ږدي او هغه په کوم ځای کې چې فرق وي هغه کرنټ کوي نو دغه ډیوایس چې کوم دی نو منلی شوی دی او دغه اکوپنکچر مشین دی ډېر ښه ریزلټ دی ښه سر زما امتیازې ویک شوی دی ټیک ته جي د دغې بب درته زه چې کوم دی په کامنټس کې جواب درکړم ښه سهیل محمد وی چې سمپل محمد السلام علیکم نو وعلیکم السلام څنګه وروره ښه صحت دی ښه دی زه د موبایل د لږ رانږدې کېږم ځکه چې ما ته خو ښکاري نه چې دا سوچه د ما نظر کم شو که نه دا لیکل واړه دي ښه ډېره مننه جي وعلیکم سلام زما پنډې او ګوډې مې درد کوي علاج څه ښه دا خادم حسین وایي چې زما پنډې او ګوډې درد کوي د دې علاج څه دی که نه نو د دې علاج چې کوم دی نو ډېرې ښې دوایانې شته بالکل او خو د دې د څه وجې نه درکوي ستاسو عمر څومره دی که چېرې ستاسو عمر د 35-40 نه کم نو بیا د دې دوایانې چې کوم دی نو هغه بدلې دي او که د دې نه سیوه نو بیا دوایانې بدلې دي تاسو په دې کامنټس کې یا په واتساپ باندې موږ ته لږ پوره علامات راکړئ نو جواب به درته درکړو ښه صافي خټک ته چې کوم تپوس کوې انشاءالله د دې به زه جواب درکړم د موږ کلینیک چې کوم دی په رسالپور کې دی محمود هوموپیتیک کلینیک رسالپور بازار د ټلیفون ایکسچینج سره زمونږ ځای دی ښه تاسو بالکل چې کوم دی نو راتلیم شئ او زه په واتساپ باندې هم درته زه پوره ډیټیل درکولی شم ښه محمد عاطف زموږ ملګری دی ډاکټر صاحب ګریټ تھینک یو سو مچ چې ته پروګرام خوښوې الله دې خوشحاله ساته ڈاکٹر صاحب رانوں کے درمیان میں فنگس جو کہ اچ خارج ہے اس کی دوائی لکھ دے بالکل بلتا رستما چې تا کوم وی چې دا فنگس دی خارج دی دوايي به ته ولیکم کروټنټیک ځان سره یاد ساته کروټنټیک یو دوايي ده چې ډېر بهترین او ښه کار کوي ستا د دې بیمارۍ کې ښه که درته نوم یاد نه نو بیا مانه په واټساپ باندې تپوس وکړې زه ته خپل واټساپ نمبر وایم 0314 دا زما واټساپ نمبر دی د بدله جواب درکم ښه قاسم جان چې دی او زما جسم سهار چې پاسم نو ډېر شدید درد کوي او ډېر پریشانه یم پلیز که څه اډوایز وینو ښه قاسم جان وروره الله پاک به دې بالکل ښه کړي سهار چې پاسې او جسم دې درد کوي نو د درد وجوهات معلومول غواړي چې څه وجه ده ستا جسم کې داسې کم سیس کمی دی یا وزن د سیوا دی بالکل به درته دې دوايانې وښایو زموږ په نمبر باندې رابطه وکړئ زه به درته ښه ډیټیل سره چې کوم دی نو د دې جواب درکړم ښه زاهد ګل وایي الله دې خوشحاله کړه نو زاهد ګله چې ته ماته دوا کوې نو زه به هم درته دوا کوم چې الله دې تا ډېر ډېر خوشحاله کړي لکه ټیک ده چې
چې ته زموږ پروګرام ګورې او ښه درته لګېږي. اخترزیب وایي که نه او ډېره مننه ستاسو دا لایکس چې کوم دی ماشاءالله دومره ډېر لایکس تاسو موږ ته راکوئ زموږ پروګرام خوښوئ دا زموږ دپاره ډېره خوشحالۍ خبر ده. سرجي درد فورمنټ نه و نو 3 دن نه شروع شو او زه H27 دی ښه پرمننټ درد نه دی د 3 دن نه شروع شو او دغه دی بالکل زه ته دوی لیکم اب ځان له راوالي ښه دا ګلزاده ګل وایي چې سر مسلز مې ویک دي نو چې د مسلز د ویک دي د ویک مسلز دپاره زموږ په هومپیتیک کې چې کوم دی یو دوی درته ښیمه الفلفا مدر ټینچر به راواخلې د یوې ښې کپنې او 15 قطرې سهار غرمه او ماښام په نیمه پیالې اوبو کې اچو وڅښه انشاءالله د مسلز مسله به د خدای پاک حل کړي ښه بالکل به ٹھیک شي. हाँ नियाज मेर हुई कि ना मेरा बाल सोदा हो रहा है मैं 30 साल का हूँ. हाँ زدی په میسیج وروړې پوه نه شو. ښه ته صافي هټک چې ته په دوبۍ کې موږ به ته دوانې ولیکو ته هلته دوبۍ کې راواله او یا که د پاکستان نه څوک درتله نو دې ځای نه به ته دوانې ولیکو هغه به درله دوړي. ښه محمد طارق خان وی طارق کاټلنګ ډاکټر صاحب ما ته انزایټي شوې ده 2 کاله وشو ډېر تنګ کړی یم او څه مشوره راکړه. ښه طارق محمد طارق خان د کاټلنګ یې تا ته انزایټي شوې ده یعنې په انزایټي کې داسې علامات چې انسان زړه رپېږي یره پرې راځي ګبراهټ پرې راځي جړا وله ورځي وړه وړه خبره پرې بده لګي او لکه مطلب دا دی یریږي او هر ټیمې خیالونه دا سوچونه راځي چې مړ نه شمه چېرته کې څه چل را سره ونه شي او دړه دوره را باندې رانه شي چېرته څوک دړه په دوره مړ شي نو د دم بیا څو ورځې په دې ځای کې درد وي یاره په ما باندې به دړه دوره راشي که نه دې ته انګزایټي وایي که دغه شان علامات تا ته وي نو بالکل له دې خو داسې کامیاب علاج دی چې مکمل به ټیک شي که خیري ښه او خدای پاک به دې ښه کړي دا خو بالکل اسان کار دی. ښه جهان یوسفزی وی السلام علیکم ډاکټر صاحب د خولې بدبویي دپاره څه دوی وښایې. جهان یوسفزی بالکل وروره دوی درته ښیم ځان سره یې ولیکه ښه دا خو دې ښه تپوس وکړو دا مسله ډېره عام هم ده ټیک ده. په سبزیانو کې بادرنګ چې کوم دی یو داسې سبزي ده چې دا د خولې بدبویي ختموي ښه او دې نه علاوه د الایچي چې کومه ده دا استعمالوي دا هم ډېر خسیز دی او په دوايانو کې یو دوی د هغې ته مرکسال 200 وایي مرکسال 200 دا نوم ځان سره ولیکه دا ځان له راواله د ورځې یو پیره په اوبو کې 15 قطرې اچوه وڅښه یو 15-20 ورځې یې مسلسل استعمال کا د خولې بدبویي به د مکمل ختم شي ټیک ده نو بالکل خولې بدبویي به د ختم شي. ښه تاسو چې کوم دی نو کوم ملګري چې زما سره آنلاین یې نو ماته لږ د دې باره کې د دې خدمت د پروګرام باره کې یو 2 خبرې راکې کومنټس راکې یا چې دا تاسو پروګرام تاسو ښه دی دا موږ جاري وساتو که نه نو که تاسو وایئ چې جاري وساتئ نو دا د لایکس نه بس تاسو پته لګي چې او دا پروګرام جاري ساتل پکار دي او که څه مشوره تاسو راکوئ یعنی چې دا پروګرام باره کې دا چلو شي یا دا لکه هفته کې 2 پیرې پکار دی یا د دې نه علاوه بل یو ټایم کې پکار دی نو تاسو ماته په کامنټس کې ووایئ چې ماته پته ولګي صحیح ده. اصل د بدبویۍ لپاره مرکسال 200 استعمالوه جهان یوسفزی بالکل به د خولې بدبویي ختم شي ټیک ده مرکسال 200. ښه احسان افریدی وی السلام علیکم سر I am from Dubai and I like your program. ښه احسان افریدی ډېره مننه تhank you so much ته زموږ پروګرام خوښوې ته زموږ پروګرام لایک کوې او ستاسو دا لایک داسې دي چې زه دلته کې 1 غنټه لګیم خبرې کوم نو زما خوله وچه شي مثال ستړیوالی راشي هر کارمنده ستړی کوي او چې تاسو لایک راکوئ تاسو پروګرام خوښوئ نو زما هغه ستړیوالی واپس ختم شي. ښه او انشاءالله زه به ګورم چې زما سره څونه علم دی زه به تاسو سره شیر کوم که خیر ټیک ده جی بالکل سمه ده. اخترزیب وی که نه ډاکټر صاحب الله دې تاسو ډېر خوشحاله کي په دوانو جانو ډېره مننه اخترزیبه الله پاک دې تا هم ډېر خوشحاله کي
او ډیره مننه چې تاسو دومره دعاګانې کوئ، تاسو زموږ پروګرام خوښوئ او بیا زموږ پروګرام مخکې شیر کوئ هم نورو خلکو ته هم د هغې فایده رسیږي. نو ډیره زیاته مننه. هغه په دې پروګرامونو کې وي مینوال او یو جهان مننه. نو هغه خو هغه اف ام باندې دې باندې چلیږي، خو زه درته وایم چې تاسو زما مینوال یې، زما ویورز یې، خو د مینوالو نه زما بل یو ښکلی نوم خوښ دی، زما رونه خویندې یې تاسو. ټیک ده، تاسو چې څونه پروګرام ګورئ دا زما رونه خویندې یې، تاسو زما پروګرام خوښوئ او زه تاسو نه چې کوم دی نو زه لګیا یم ستاسو دپاره یم. که تاسو نه خوښوو تاسو کتنه نو بیا زه څه کوم چې پروګرام کوم، خو دا پروګرام تاسو خوښوئ او ستاسو په خوښه باندې زه کوم. ښه احسان خټک وایي د موټاپې دپاره مشوره راکې ډاکټر صاحب. احسان خټک به د موټاپې باره کې به یو ډیټیل پروګرام هم کوو، خو مشوره دا ده چې رورې خوراک به کمې، غوړ به کمې، د غنمو روټۍ چې کوم ده دا کمه که، سبزي او سلاد ډیر خوره، سبزیانې سلادونه ډیر خوره او میوه ډیره خوره او د غوړ او وریجې او دا ټایپ څیزونه چې کوم دی نو کم کا. انشاءالله چې خدای پاک به دې موټاپه کم کړي. د موټاپې چې کوم دی نو پرسنل ما سره میلاوېدی شي چې دا چا موټاپه ده نو پرسنل ما سره به میلاوېږي. یو 30 منټ سیشن دی، په 30 منټ کې به ورته ډیټیل ورکوم، د خوراک شیډول به ورکوم چې دا به خورئ دا به نه خورئ، داسې داسې به کوئ. نو 30 منټ کې به چې کوم دی نو انشاءالله عزیز چې تاسو هغه ټرای کې په 15 دن کې یا 20 دن کې به ستاسو چې کوم دی نو 4-5 کیلو وزن کمیږي. ښه بالکل تجربه شوې دی. ډیره مننه چې دا دومره لایک تاسو راکوئ، ډیره زیاته مننه. یو جهان مننه. ښه او چې موږ دغه کیفیت دی د علاج مو خو مزه نه کوي، بالکل به د علاج وشي. طارق خانه رسالپور کې زما کلینیک دی او ساعت د 9 بجو نه والې تر د 3 بجو پورې زه کلینیک کومه. ته راشه که خیري، خپل چې تا مخکې کوم علاج کړی هغه ډاکومنټس هم ځان سره راوړی شي، ښه ډیټیل سره به زه وګورم او علاج به درله وکړم. په 2-3 ورځې کې به دې هر څه غیبي ټیک پای، نه به در باندې یره راځي، نه به در باندې ګبراهټ راځي، زړه به دې بولډي او ښه انجوای خپل لایف به انجوای کېږي. خیري ښه بالکل دا شو مسله نه ده، د علاج اسان دی. ښه خالد محمد وایي که نه سلام ډاکټر صاحب، د ډپریشن دپاره څه پکار دي؟ د ډپریشن دپاره چې کوم دی نو دوایانې علاج پکار دی. ډپریشن دپاره یو خپل خوب سمول پکار دي، بل په خپل خوراک چې کوم دی نو خیال ساتل پکار دي، د نشو او سیګریټونو نه او د دې نه ځان ساتل پکار دي. او د نشې د ډپریشن چې کوم ښه علاج دی نو چې څومره ته په لکه مونځ او دس او د دې سره ټچ یې او د ډپریشن خپل 2.5-3 میاشتې 6 میاشتې علاج وي، هغه بیا ستا ډاکټر چې د کوم ډاکټر نه علاج کوي نو هغه په دې پوهېدی شي چې یاره دا ډپریشن په کم سټیج کې دی او څونه علاج ولا پکار دی. ټیک ده، نو ډپریشن قابل علاج بیماری ده. ښه بالکل د دې علاج شته. ښه پیر رحمان الله وایي چې سلام ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام پیر صاحب، څنګه یې؟ ښه صحت مزاج دی ښه دی. او پیر صاحب د کوم ځای سره دی تعلق دی؟ ښه د موټاپې باره کې معدې دپاره څه ووایه؟ ښه د معدې دپاره به خامخا څه ووایم؟ د معدې دپاره چې د چا هم معده سوځي نو د معدې دپاره مخکې ما یو نسخه ښودلې وه، اوس بیا هم درته ښیم چې د معدې دپاره تاسو چې کوم خوراک هم کوئ نو کوشش دا کوئ چې زمونږ 32 غاښونه دي او 32 پیرې به نوړی چکوئ چې هغه دومره میکس شي چې ستا دا سلی وا چې کومه ده ستا لاړه ده چې په هغې کې دا حل شي، دومره چکول پکار دي. ښه نو دغه پکار دی که د چا معده سوځي نو د ماسخوتنې چې یخ پې یو کپ څکې یو څو ورځې 15 ورځې 6 ورځې نو بالکل معده ورسره سمیږي. ښه او د معدې دپاره یو دوایي ده هغې ته نوید صحت وایي که نه، هغه نوید صحت که چېرې تاسو یو 15-20 دن استعمال کړئ نو مسلسل به مو هغه معده چې کوم دی که خیر ټیک شي. ښه نوید صحت یو ډېره ښه دوایي ده. हाँ नियाज उमर वही कि मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, मैं 30 साल का हूँ. नियाज मीर भाई ستا ویښته سپینېږي که نه؟ د سپینو ویښتو دپاره په هومیوپیتیک کې چې ستا د عمر د 40 سال نه کمي، چې د 40 سال نه کمي ستا ویښته غوځارېږي یا سپینېږي نو کافي حد تک علاج شته. ښه تاسو د دې علاج کولی شئ، داسو مسله نه ده، تاسو بالکل راشئ. خو نیاز عمر وایي تاسو تعلق د کوم ځای سره دی؟
پرې دا په زر سوات وایي که نه چې تا ماته دوايانې ښودلې وې او ما نه نوم ویل شوی دی، نو زه به یې درته بیا په کمنټس کې ولیکم، هغه استعمال کړه انشاءالله، خدای پاک به دې ښه کړي. ښه دا صادق حسین وایي د کمنټس کې وایي چې ډېر ښه پروګرام دی، نو ډېره مننه چې تاسو زموږ پروګرام خوښوئ او ستاسو لایکس چې کوم دی نو هغې نه ماته پته لګي چې تاسو زما پروګرام خوښوئ. ښه ګلزاده ګل وایي د سر ډېر ښه پروګرام دی، ډېره مننه چې تاسو پروګرام خوښوئ او میرا بال سفید ہو رہا ہے. د دې جواب په ما تاسو له درم کو. ایسټ پاس یو دوايي ده، ایسټ پاس یو دوايي ده، هغه که تاسو استعمال کړو 15 قطرې سهار غرمه او ماښام په نیمه پیالې اوبو کې، نو امید کوم چې دا ویښته سپینېدل به د خدای پاک ختم کړي. ټیک ده جی. رستم هاشمي وایي چې ډېر ښه پروګرام دی، دا کنټینیو وساتئ. بالکل چې تاسو یې خوښوئ او تاسو یې ګورئ نو زه به یې خامخا کنټینیو ساتم انشاءالله. او د جمعې په ورځ باندې دا 2 بجې 2:30 بجې ټایم چې کوم دی دا موږ خوښ کړی دی، موږ به آنلاین راځو که خیر دا پروګرام به کوو. ښه ډاکټر صاحب واټ اباؤٹ انگزایټي لو اینڈ ګیټ رائټ انگزایټي اینڈ ډپریشن. بالکل میا صاحب د ډپریشن او د انگزایټي په هومیوپیتھک کې کامیاب علاج شته، مکمل علاج به دې وشي که خیري. او د انگزایټي ډپریشن باره کې خو ما ډېر پروګرامونه کړي دي، زموږ دا پیج تاسو لایک کې او زموږ په پیج باندې وګورئ نو په دې داسې ویډیوز شته چې د انگزایټي او د ډپریشن باره کې پکې پوره تفصیل ما ویلی دی. ښه تاسو یې وګورئ. بالکل ډاکټر صاحب الله مو کامیاب کې، ډېره مننه، تھینک یو چې تاسو زموږ پروګرام خوښوئ. ستاسو لایکس چې کوم دی هغه ما ته پته لګي چې تاسو په پېښور کې هم دا کلینیک اوپن کوئ که څه وکړئ. ټیک ده. دا احسان اپریدي پېښور کې زموږ اراده شته دی، فلحال چونکې دلته موږ دا سیټ اپ روان دی نو پېښور ته موږ یوې ورځې لکه خیري پروګرام شته که خیري درځو به انشاءالله. ښه خو لا کنفرم نه ده چې کله به درځو. به پېښور مریضان موږ له دلته راځي زیات تر، او ډېر خلک چې کوم دي نو هغه موږ سره آنلاین خپلې بیمارۍ شیر کوي، خپل ټیسټونه یا خپل الټراساوند ریپورټ موږ ته په واټس اپ را لیږي، نو دوايانې ورته موږ په TCS لیږو. ښه زموږ د کلینیک نه ډیلی 3 بجې د TCS یو ډاکو ځي، موږ ته دوايانې جوړوو او هغه خلکو ته لیږو. نو تاسو که پېښور کې راتلی نه شئ نو تاسو بالکل زموږ نه په آنلاین علاج ټریټمنټ کولی شئ. ښه نو بس دې ځای پورې چې کوم دی څونه کمنټ شو د هغې جوابونه ما درکړه او د خپلې بیمارۍ حوالې سره چې کوم تفصیل و هغه ما بیان کو. نو دا هغه خبرې دي چې په کوم باندې مطلب دا دی ډاکټر صاحب چې رګونه کمزوري شي او بالکل شاه فیصل یوسفزی بالکل علاج یې شته. ها خدای پاک به مو ښه کړي، بالکل سمه ده. ښه نو بس دا نن چې کوم خبرې وي هغه دا وي چې د سر درد ولې راځي. نو سر درد چې کوم دی نو د سر د درد خپله څه بیماري نه ده، دی په شا باندې یو بیماري وي د وینې د کمي نه، د بلډ پریشر نه یا د معدې د سخوالي نه، دا بالکل چې کوم دی دغه بیماري راځي. ښه دا ګوهر علي ګوهر وایي که نه چې ماته د خپو د دردونو دپاره دوايي وښایئ. نو ګوهر صاحب د خپو دردونه د یوریک اسید د سیوا کېدو نه هم کېږي، د کمزورتیا نه هم کېږي، یا د جوړونو کې یوه لاړه کمه شي د هغې نه هم کېږي، په وجود کې چې کمزورتیا یې د هغې نه هم کېږي. د هغې لږ پوره ډیټیل موږ ته پکار دی. نو بالکل دوايانې به ته موږ یادې کړو، خو یو جرنل دوايي زموږ آرنیکا 200 د هومیوپیتھک میډیسن دی. تاسو چې کوم دی نو د ورځې یو پیره په نیمه پیالې اوبو کې یو 15 قطرې اچوئ، انشاءالله عزیز چې کوم دی نو ستاسو د خپو درد به ورسره کنټرول وي. ښه خیش کې تاسو خو نږدې یې، بس موږ ته بالکل راتلی شئ هیشکو والا مریضان. سمه ده. هغه نو د سر د درد باره کې دغه و چې یا بلډ پریشر د کمي نه یا د زیاتي نه هم د سر درد راځي، او دې نه علاوه چې کوم دی نو د وینې د کمي نه هم د بلډ سر درد راتلی شي، او ایجډ عمر والا خلک چې کوم دی د دې اکثر د خوب د کمي د وجې نه هم کېږي. ټیک ده. ښه نو بس دا چې د کومو کسانو هم دا کمنټس پاتې دي زه کوشش کوم چې په هغې باندې زه بعد کې جواب درکړم.
دې وخت کې زه تاسو نه اجازت غواړم د دې دعا سره چې څومره خلک هم بیمار دي الله پاک د هغې ته صحت ورکړي کم خلک چې صحتمند دي په صحت باندې روغ دي په لاسو خپو باندې ټیک دی خدای پاک دې د هغې صحت هماغه شانته کې روغ رمټ ساتي او چې کوم خلک بیمار دي او دوايانې خوري نو خدای پاک دې په دوايي کې هغې ته شفا واچي چې هغه خلک ښه شي بلکې د خپل کور هغه د منګي اوبه دې دارو شي چې هغې پې خدای ټیک کړي ټیک ده د دې دعا سره زه تاسو نه اجازت غواړم چې څومره مطلب دا دی د مونږ مریضان په هسپتالونو کې دي خدای پاک دې صحت ورکړي تھینک یو سو مچ السلام علیکم